والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر. یو څو قسمونه الله پاک خوري. یو والفجر الله قسم خوري په سحر باندې، وليال عشر او الله قسم خوري په لسو شپو باندې. دینه کوم شپې مراد دي؟ په دې کې مختلف اقوال دي. یو قول پکې دا دی چې د لسو شپو نه مراد دا د رمضان المبارک آخري لس شپې دي چې الله په دې باندې قسم خوري. او یو روایت پکې داسې دی چې دینه مراد د ذل حجې دا لس شپې دي. نو هغه روایت دی دا بهترین او تفصیلی او د ټول علماء ابن کثیر والا هم دا راغسته چې بهترین روایت داسې دی چې د ولیال عشر نه مراد د ذل حجې دا لس ورځې دي الله پاک په دې باندې قسم خوري، ولې په دې کې دا عرفه ورځ راځي. نو دا دومره بهترین شپې ورځې دي چې الله په دې باندې قسم خوري ولیال عشر، زما د قسم وي په دې لس شپو باندې. والشفع او زما د قسم وي په جفت باندې، یا زما د قسم وي په مخلوق باندې. والوتر او زما د قسم وي په عرفه په ورځ باندې. وتر نه مراد د عرفه ورځ ده، یا د شفع نه مراد چې کوم د 2 رکعاتیز او 3 رکعاتیز منځونه دي، او د وتر نه مراد د 3 رکعاتیز منځونه دي. په دې څلورو خبرو باندې د عرفه په ورځ باندې او په دې ورځ باندې الله پاک قسم خوړلې ده. نو چې الله پاک په کوم ورځو قسم خوړلې هغه څومره بهترین ورځ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي، ابن عباس سے روایت ده، و ما من ایام داس ورځ نشتا العمل الصالح فيهن احب الى الله، چې یو صالح یو نیک عمل سره کوي هغه الله ته محبوب وي من هذه العشير د دې لس ورځو نه زیات. یعنی د دې لس ورځو نه علاوه داس ورځ نشتا چې الله پاک ته پکې عبادت د دې زیات محبوب وي. داس نشتا. صحابه ته پوښتنه کو، و اے د الله رسوله د جهاد کولو نم زیات ثواب په دې لس ورځو کې. و نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې او د جهاد نه هم زیات ثواب په دې کې دی چې په دې لس ورځو کې سره عبادت وکړي. خو یو کس الا رجل خرج من نفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، یو کس چې جهاد تلاړ شي سره د مال او سره د جان، او نه جان واپس راشي نه مال، دا سره بهتره دی. باقی نور د دې لس ورځو عبادت نه یو عمل الله ته بهتره نشته. تاسو سوچ وکئ چې جهاد په شانتي عمل الله یادوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې اغینا هم زیات ثواب پدې کې دی چې سره په دې لس ورځو کې سو کی عبادت وکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې کم سره په دې لس ورځو کې روزه نیسي، یو روزه چې نیسي د یو کال د روزو برابر ثواب ورته الله پاک ورکړي. یو روزه چې نیسي او د شپې نوافل چې کوي دا داسې دی لکه ليله القدر په شپه باندې چې سره نوافل کوي. د شپې نفلونه چې کې دا داسې دی لکه د ليله القدر په شپې باندې نفلونه کې، او روزه داسې ده چې د یو کال د روزو برابر ثواب به الله پاک ته درکړي. او بل دویم نمبر عمل به پکې دا کې چې نوکان او ویښته دا به نه واړه کې. دا د قرباني او د غیر قرباني دواړو والا لپاره مستحب دی، او د حاجیانو لپاره خدا ضروري عمل دی. دا به سره نه کموي، دا یو مستحب عمل دی. لکه نن آخري ورځ د ذی القعدې ده، نن خپل نوکان او خپل ویښته برابر کړي، سبا سحر نه خپل نوکان او ویښته نه وخی، بیا تر اختر پورې چې کله د اختر قرباني وشي هغې نه پسې بیا وخی، څه مسله پکې نشته. او دریم عمل به په دې کې دا کې په دې لس ورځو کې چې تکبیرات به پکې ډېر زیات وي. یو خو تکبیرات تشریق بیا به موږ بیانو را روان جمعه کې چې کوم واجب دي د 9 ذی الحجې نه تر 14 پورې، هغه نه عام حالاتو کې په دې لس ورځو کې دا به تکبیرات چې پاسېږم الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد، چې کینیم تکبیر به صحابه به چې بازار لمتل او تکبیر به پکې ویل. ابو هريره رضی الله تعالی مبارک راضي وې دې بدا سره درې صحابه رسو بازار ته ولاړ په دې لس ورځو کې आवाजونه به کوي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. نو درې عمل به په دې لس ورځو کې درې عمل. یو به روزه نیسي چې یو روزه په دې ورځو کې نیسي تعالی به د یو کال د روزو ثواب ملاويږي، او د شپې به نوافل کې دا به دویم عمل وي.
نوافل بکې د ليله القدر د شپې عمر ثواب پتا ته الله پاک درکې. دریم نمبر نوکان او وخت په دې کې نه واړه کې. او سلورم نمبر عمل په دې لس ورځو کې دا کې چې تکبیرات به وي، ارزه کې به تکبیرات وي. الله دې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله.